دا وخت د ضلع کوز دیر په سب ډیویژن جندول په کلي میارو کې موجود یم. زما په بیک باندې دغه کلاړیان تاسو ته ښکاري چونکې په 8 مۍ پی سی بي لخوا انټر ډسټرکټ کرکټ ټورنمنټ را روان دی. د هغې دپاره دغه کلاړیانو خپلې تیاریانې روانې کړي دي. ضلع دیر کې د کرکټ په حوالې سره ډېر زیات ټیلنټ موجود دی، خو د بده مرغه دغه کلاړیانو ته دغه ټیلنټ ته وسایل نشته چې دغه ټیلنټ را بهر شي او دغه کلاړیان په ملکی کچ او په بین الاقوامي کچ د خپل ملک د خپلې خاورې نمایندګي وکړي. د میارو سره تعلق لرونکي نسیم شاه، عبید شاه، حنین شاه هم په انټرنیشنل لیول باندې د خپل ملک نمایندګي کوي. څومره چې هم زمونږ صاحب اختیار خلک دي، حکومتي واکداران دي، ایم پی ای، ایم ان ای، د هغې ټولو نه دغه غوښتنه کوو چې دغه ماشومانو دغه کلاړیانو لا سهولیات ورکړي، چونکې دلته د ګراونډز هم ډېر زیات کمی دی. تاسو په علم کې به چې انشاءالله په 8 مئی باندې چې کوم دی زمونږ د پی سی بي چې کوم د ډسټرکټ انټر کرکټ کلب ټورنمنټ دی، د هغې دپاره د هلال کرکټ کلب پلیئرز او د هغې منیجمنټ دلته زمونږ سره د هغې کیپټن جهانګیر خان صاحب او د هغې منیجر زمونږ سره وقار خان صاحب هم موجود دي. زمونږ منیجمنټ دا فیصله کړې وه چې یاره موږ به د خپل کلب دپاره یو کیمپ لګو. نو زمونږ د کیمپ نن اولۍ ورځ ده او زمونږ تقریبا ټول پلیئر چې کوم دي هغه په ګراونډ کې حاضر دي او دوی د سهار نه د خپل محنت جاري ساتلی دی. انشاءالله موږ چې کوم مایا کرکټ یونین دی او بیا زمونږ هلال کرکټ کلب چې کوم منیجمنټ دی، د دواړو مطلب دا کوشش دی او دا سټرګل دی چې موږ انشاءالله پلیئر ته خپل رایټس په خپل ګراونډ باندې او په خپل علاقه باندې ورکو او انشاءالله زمونږ چې کوم پلیئر دي دوی کې کوم ټیلنټډ پلیئرز دي هغه به انشاءالله ښه پرفارمنس کوي او انشاءالله مخکې به هغوی د تلو کوشش هم کوي او موږ به د هغوی بھرپور تعاون کوو انشاءالله. کرکټ او د سپورټس په لحاظ سره او خصوصا د کرکټ په حواله سره زمونږ دیر او بیا خصوصا جندول میار دا یو ډېر غټ نوم لري چې زمونږ سره په نیشنل او انټرنیشنل لیول باندې د نسیم شاه، عبید شاه او حنین شاه غوندې کلاړیان چې هغه د پاکستان نمایندګي کوي په ډومesټک لیول باندې، په نیشنل او انټرنیشنل لیول باندې. نو زمونږ په دې علاقه کې ډېر زیات ټیلنټ دی، ډېر زیات پیور ټیلنټ زموږ په دې علاقه کې پروت دی. صرف هغه فیسیلیټیټ کول پکار دي، هغه ته ګراونډز او هغې ته سهولیات چې هغه پرووایډ کول پکار دي. انشاءالله د نسیم شاه او د هغې درونو په شان به ډېر کلاړیان انشاءالله تر علاقې نه وځي او هغه به د ملک نمایندګي کوي انشاءالله. څونکې ما د پېښور ریجن لوبولی دی او دا ټایم موږ موجود یو د میار کرکټ ګراونډ کې چې موږ د انټر کلب کرکټ ټورنمنټ لپاره د 3 ورځو لپاره کیمپ لګولی دی. په دې کې چې کوم واړه دي دا به فیلډینګ هم کوي، بالینګ به هم کوي، بیټینګ به هم کوي. څونکې په ټولو دلته چې څومره کلبونه دي په دې کې ډېر داسې ښه واړه شته چې هغوی ته هغه شان دغه نشته فیسیلیټي. څونکې دا ډېر ښه کلاړیان دي په انډر 13 دپاره، انډر 16 دپاره، انډر 19 دپاره. څونکې چې دې ته هغه شان دغه دلته میلاو شي فیسیلیټي، دا ټول ډېر ښه کلاړیان دي د نسیم شاه په شان. دا هم مخکې تللی شي. زموږ د حکومت نه دا درخواست دی چې دوی ته ښه دغه ورکړي، فیسیلیټي ورکړي، ښه ګراونډونه ورکړي. دا به زموږ دپاره ډېره ښه وي.